اوم سپارہ 19واں رکوع سورہ انعام 11 رکوع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدیع السماوات والارض، بغیر د نمونے پیدا کون کا د اسمانونو او د ځمکو، انا یکون له ولد، سنگ بدل را اولاد وی، ولم تکن له صاحبہ، حالانکہ د ښځه نشته، وخلق کل شیء، هر یو شیز پیدا کړی، وهو بكل شیء علیم، او حال دا دی چې په هر یو شیز دی خبر دی. ذالکم الله ربکم، دا دی الله د ستاسو رب، لا اله نشته عبادت مسته الا هو مگر هغه ذات، خالق کل شیء، هر یو شیز پیدا کوونکی، فاعبدوه، تاسو د عبادت کوئ، وهو علی کل شیء وکیل، وهو علی کل شیء وکیل، هغه په هر یو شیز باندې نگهبان دی. لا تدرکه الابصار، سترګې د احاطه نشي کولی، وهو یدرک الابصار، او دی د ټولو سترګو احاطه کولی شي، وهو اللطیف الخبیر، هغه د پورا باطن باندې خبر ذات. قد جاءکم بصائر من ربکم، په تحقیق سره ستاسو خواته رب له جانبه سترګې کلاو کوونکې نښې راغې. فمن ابصر فلنفسه، چا چې قتل وکړه خپل ځان فایدې دپاره، ومن عمی فعلیها، او چا چې ځان ړوند کړو بس د دې وبال به په ده وي. وما انا علیکم بحفیظ، او زه تاسو باندې نګهبان نه یمه. وکذلک نصرف الآیات، دقه شانتې مونږه بیانو په مختلفو اندازونو آیتونه، لیقولو درسته لپاره دی چې دی کافر وایي چې تا مونږ ته درس وکړو، ولنبینه لپاره دی چې مونږ بیان کړو، لقوم یعلمون، قوم لره کوم چې پوهیږي. اتبع ما اوحی الیک من ربک، ته تابعداري کوه هغه څه چې ستا طرف ته سارب لجانب وحی کېږي. لا اله الا هو، نشته عبادت مستحق مگر هغه ذات. واعرض عن المشرکین، مخ وګرځوله شرک کوونکو نه. ولو شاء الله ما اشرکو، که الله خوښه شي نو دوی به شرک نه کوو. وما جعلناک علیهم حفیظا، او مونږ ته په دوی باندې نګهبان نه یې ګرځولی. وما انت علیهم بوکیل، نه په دوی باندې تر د دوی کارساز مونږ ګرځولی. ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله، او تاسو هغو خلکو ته کنځلې مه کوئ چې دوی الله نه علاوه عبادت کوي. ویسب الله عدوا بغیر علم، بیا به دا جاهله بې ادبي کوي د ذات د الله. کذالک دقه شان زینا لکل امت عملهم، هر یو امت لره مونږ د دوی عملونه ښایسته وګرځول. ثم الی ربهم مرجعهم، بیا به دوی خپل رب طرف ته ګرځي. وینبئهم بما کانوا یعملون، الله به د دوی ته دوی عملونه وښایي. واقسموا بالله جهد ایمانهم، دوی قسمونه خوري الله په ذات سره خپل قسمونه مضبوطولو دپاره. لئن جاءتهم آیة، کچیرته راشي دوی خواته نښه، لیؤمنن بها، چې دوی به ضرور په دې باندې ایمان راوړي. قل ته ورته وفرمایه انما الآیات عند الله، بېشکه نښې الله خواته دی. وما یشعرکم، تاسو ته څوک خبر درکوي، انها اذا جاءت لا یؤمنون، څه وخت چې دوی خواته راشي نو دوی ایمان نه راوړي. ونقلب افئدتهم، مونږ وګرځول زړونه د دوی، و ابصارهم، او سترګې د دوی، کما لم یؤمنوا به، څنګه چې دوی ایمان نه راوړلو اول مرة اول ځل. ونظرهم، او پرېږدی مسلمانو دوی، فی طغیانهم یعمهون، چې دا کافران په خپل سرکشۍ کې سرګردان ګرځي.